سکندر خان جلسې ته خطاب کړی دی او هلته یې حلف اوچت کړی دی چې داسې تر اوسه پورې یو منفرد انداز کې د بنګ انداز کې خلقو سره یو واده کړې ده او مخکې هم جلسو کې کړې وه خو چونکې نن غټه جلسه وه کامران دا چې کومه واده د سکندر خان چې دی نو دا واده مخکې هم کړي وه چې کوم د واده وکړه نو په هغې کې د خپل عوامو سره لوز وکړو چې زه تحصیل نظامت باندې تاسو په تعاون سره الله ما ته کامیابي نصیب کړي نو ما دا واده ده چې یاره زه به تحصیل نظامت چې دی خپل ذات مفاد دپاره نه استعمالوم او تحصیل نظامت چې کوم سرکار سره کوم تنخواه میلاویږي زه به 1 روپۍ تنخواه نه اخلم او چې حکومت طرف نه سرکار طرف نه چې کوم تحصیل ناظم ته کوم وسایل میلاویږي لکه یې کې تنخواه شو یې کې سرکاري ګاډي شو نوکر چاکر شو کنوینس شو پټرول خرچه شو هېڅ هم زه نه استعمالوم لکه دا چې دی تحصیل نظامت چې زه کوم فرایض منصبي ادا کوم او فی سبیل الله ادا کوم دا یو ډېر لوی اعلان دی بل تفصیل دا چې لکه فاینانشلي هغې کور نه سټرانګ دي مضبوط دي دې ته تنخواه ضرورت یا سرکاري ګاډي استعمالول یا د کور کې خپل نوکر چاکر هر څه موجود وي نو دا خلک چې دي دی خدمت یو جذبه وي خدمت دپاره ولس خدمت دی خاندان مخکې هم کړی اوس هم هغوی دا هغه په دې نوجوانان په دې باندې هغوی کور والا دغه دي چې موږ عوام یې خدمت کوو مشرانو طرف نه دا یو درس یو تعلیم یو دغه میلاو شوي دي او بل هغه دا کوم بیانې چې سکندر خان هغه خلک خوښوي خلک پوه شي چې بس داسې هلک راوتی دی چې هغې په سیاست کې حصه اخلي او دا مې چې لکه حلفن وي حلفن قسم وخوري حلفن وي چې زه به 1 روپۍ هغه دفع نه کوم د کوم سرکاري خزانه چې دا هغې 1 روپۍ 1 پای چې دی هغې حفاظت وکړم او داسې حفاظت وکړم چې 1 روپۍ به دې خزانې تاسو باندې راکوم خپل حساب کتاب به پبلیک کوم او ځان به احتساب تم پیش کوم خلک دې ته ګوري چې دا داسې ځوان راغلی په سیاست کې دا قریب او ځان ذاتي مفاد یې نشته دی او چې څه کوي خدمت کوي نو موږ دپاره کوي نو دا بیاني چې د خلکو زړه ته خوږېږي اوس خلک تنګ شو کرپټ لیډران نه دي کرپټ لیډرانو نه خلکو هغه دروغ وعدونه خلک بیزار شو داسې لیډران چې دي ینګ وي او داسې وعدې کوي موږ نوجوان کم طبقه چې ده اوس کم سیاست کې حصه اخلي نو هغوی داسې بیانه هغوی خوښوي